بنگلادیش او پاکستان یې جدا کړل او کشمیر هغه یې داسې پاتې کړو، نه یې مسلمانانو له ورکړو او نه یې هندوانو له ورکړو چې په دې باندې دوی اپس کې جنګ کوي. دا د انګریز چالونه و. نو پاکستان چې کله جوړېدو نو په دې کې زموږ عالمانو ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي او ډېر شی خلک په دې کې قرباني شوي دي. اوس هم ډېرې مسلمانانې زنانه هغه سیکانو په قبضه کې لاړې، د هندوانو په قبضه کې لاړې. پاکستان چې جوړېدو د دې مقصد څه و؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ نو چې کله انګریز د دې ځای نه لاړ نو انګریز په پاکستان کې هم هغه حکومت هغه عالمان له ور نه کو، هغې کسان له یې ورکړه چې کوم انګریزي تعلیم یافته خلک وو، د انګریز په طریقه باندې تللو او مخکې به دلته کې داسې یو تعلیم و چې په هغې کې به اسلامي علوم هم او په هغې کې به دنیوي او عصروي او جدیدي علوم به مو، عصري علوم هم په هغې کې وو. نو چې کله د انګریز راغی د انګریزي چل وکړو چې د تعلیم نه عربي وویستله، فارسي وویستله، قرآن کریم یې وویسته، حدیث مبارکه یې وویسته، فقه یې وویستله، دا ټول شیزونه یې د تعلیم نه وویستل. په تعلیم کې او په سبق کې چې کم روح د اسلام هغه ته هغه وویستو. او د انګریزانو یو مشر وزیر تعلیم هغه نوم لارډ میکالے، هغه وی میں نے ایسے نصاب تعلیم کو ترتیب دیا ہے اگر کوئی ہندوستانی اس نصاب تعلیم کو پڑھ لے تو وہ شکل و صورت سے ہندوستانی لگے گا لیکن ذہن، دماغ، سوچ، فکر اور نظریات سے وہ انګلستانی لگے گا. انګلستانی دا چې هغه به د یورپ په شانتي. نو اوس چې موږ وګورو د یو کور دوه ماشوماني، یو ماشوم مدرسې ته لاړ شي، بل ماشوم اسکول ته لاړ شي، اسکول والا خپل سبق وایي، مدرسې والا خپل سبق وایي. کله چې دا سبقونه وایي چې دا اسکول والا فارغه شي دنه پوره انګریز جوړ شوی، د ده په مخ باندې ګیره نه وي، د ده په سر باندې ټوپۍ نه وي، د پین شرټ اچولی یي، بوټان یې اچولی یي، غاړې ته یې ټایي. دې طرف ته چې کوم د مدرسې نه وځي هغه څنګه په سر باندې ټوپۍ یا پګړۍ، په مخ باندې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت، پنسي د پړکو نه بره بالکل د سنت مطابق. نو چې کله دا تفریق راغی چې یو طرف ته اسکول کالج والا هغه بالکل د دین فهم او فکر د دین غم د هغه سره نشته، بل طرف ته مدرسې والا چې هغه دنیوي علوم نه دنیوي علوم هغه ورسره نه. نو دا تفریق پیدا کېدو، دا هم مسلمانو، دا هم د مسلمان بچی دی، دا هم د مسلمان بچی دی. نو زموږ عالمانو دا فکر وکړو چې کم د مسټر او ملا جدایي ده دا ختم شي او دوی واپس کې څه شي جوړ شي او د اسلام دپاره دوی څه شي یو شي. دلته کېنه بس، دلته کېنه، دلته کېنه بس، دلته کېنه په قلاره کېنه. دوی اسلام دپاره څه شي یو شي، د اسلام دپاره دوی څه شي یو شي. نو د دې دپاره دوی څه جوړ کړل؟ JTI څه جوړ کړو؟ جمعیت طلبه اسلام، جمعیت اسلام، جمعیت طلبه اسلامي جوړ کړل چې په هغې کې د اسکول کالج او د یونیورسټۍ طالبان پکې وي، په هغې کې د مکتب مدرسې او د جامعې طالبان پکې وي چې دا دواړه یو ځای شي او دوی د اسلام دپاره سوچ و فکر کوي او د اسلام دپاره
او د اسلامي نظام تعلیم دپاره مهنت کوي او بیا د دوی صلاحیتونه د اسلام دپاره خرچه شي د دوی صلاحیتونه او استعداد او طاقت هغه د اسلام دپاره شي د انګریز دپاره د یورپ دپاره د مغرب دپاره د هغو د اقدار او د هغو د نظریات دپاره نه بلکې د مشرق او د اسلام او د دین او د وطن د دفاع دپاره د صلاحیتونه ولګي نو دې لپاره څه جوړ کړو JTI څه جمعیت طلبه اسلام وس دا نوم دا هم زمونږ اکابرو مشرانو دا د قرآن کریم نه او احادیث مبارکه نه راغستی دی څنګه موږ وایو که نه په قرآن کریم کې راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې د الله د دین رسۍ مضبوطیا سره ونیسئ په جمع باندې دا جمعیت د هغه ځای نه راواغستو او په حدیث مبارکه راځي چې من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع چې کم کس د علم د طلب د پاره د کور نه وځي هغه د الله په لاره کې دی څو پورې هغه واپس راغلی نه نو د طلب چې کم دی دی د هغې نه راواغستو جمعیت طلبه جمعیت طلبه بیا په قرآن کریم کې راځي ان الدین عند الله الاسلام ان الدین عند الله الاسلام اسلام یې د هغې نه راواغستو نو څه شو جمعیت طلبه اسلام د قرآن او سنت احادیث مبارکه موږ خپل زموږ مشرانو زموږ نوم راډخ کړلی صحیح شو بیا د جمعیت طلبه اسلام د هغو خپله یو جنډه ده څنګه جنډه ده تکه سپینه جنډه څنګه په منځ کې څه لیکلي لله الامر څه لیکلي